د پاکستان فوج وایي چې د خیبر پښتونخوا په لکي مروت سیمه کې ترهګرو سره د نیختې په مخال دوه پوځي عسکر وژل شوي او ډېر اسماعیل خان سیمه کې په بمي چاودنه کې یو پوځي ژوند د لاسه ورکړی دی. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ فوج د بلوچستان په ګوادر ضلع کې خوم د وسلوالو په یو برید کې د 14 پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو پخلی کړی و. دا په یو ورځ فوج ته درو بېلابېلو پیښو کې اوښتې ځاني زیان دی چې 19 پوځیان پکې وژل شوي دي. د پاکستان د فوج بیان د ادارې ISPR په خپل یو بیان کې ویلي چې جمعې په ورځ فوج د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ډېر اسماعیل خان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کړي دي. فوج وایي چې د ډی خان پر وړای سیمه کې عملیاتو کې د TTP یو خودکش بمبار وژل شوی دی چې پیژنګلو یې د اسامه په نوم شوی ده. فوج دعوه کړې ده چې ترهګرو د یوې خطرناکې پیښې ترسره کول لپاره سیمه کې منصوبه جوړوله چې فوج په ضد عملیات وکړل او خودکش بمبار اسامه پکې وژل شو. پاکستانی طالبانو لا په دې حق لا سنې دی ویلي. فوج وایي چې د خیبر پښتونخوا په لکي مروت سیمه کې خوم امنیتي ځواکونه ترهګرو په ضد عملیات کړي چې پکې یو ترهګر وژل شوی دی. په عملیاتو کې د ظفر اقبال او حاجی جان په نوم دوه پوځي عسکر وژل شوي دي. په عین حال کې فوج د پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان په کلاچي سیمه کې د یوې بمي چاودنې په پیښه کې د یو پوځي عسکر شاهد اقبال د وژل کېدو پخلی کړی دی. په فوج په یو ورځ ترسره شوو دې بریدونو او بمي چاودنو ذمہواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې. خو په نږدې وختونو کې چې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو څومره بریدونه شوي دي هغې کې د زیاترو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان او یا هم وسلوالې ډلې داعش خراسان په غاړه اخیستې ده. په دې وروستو کې د پاکستان بېلابېلو سیمو کې په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ چټک شوې ده او وخت په وخت امنیتي ځواکونه خو خپلو عملیاتو کې ترهګرو ډلو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوه کوي. د څېړنیزو ادارو ریپورټونه ښایي چې ترهګرۍ په روانه چپه کې تر ټولو زیات بریدونه د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې شوي دي او ورپسې په دویم نمبر بیا بلوچستان صوبه ترهګرۍ سره مخ پاتې شوې ده. پاکستان تور لګوي چې ترهګر په افغانستان کې خوندي ځای لري او له هغه ځایه پاکستان کې د روانکارۍ منصوبې جوړوي. خو په افغانستان واکمن د طالبان حکومت بیا د پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او پړی باید په افغانستان وانه چول شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400